السلام علیکم ملګرو، دا وګورئ دا د هریچند بازار دی. دا سوزکۍ والا مړه چرګان راوړي او د کراچي بریانۍ والا ته کوزي. دا ویډیو چې کوم د فیسبوک کې ډیره زیاته وایرل ده، واتساپ کې هم خلکو شیر کړی ده. دا وایس میسج په زه پرېږدم، ویډیو ما کړی نه ده، ویډیو بل چا کړی ده. زه د ویډیو چې چا کړی ده دته هم ډېر بې غیرته ویم چې لکه تا دا ویډیو کوله، دا سوزکۍ والا به د دې مرغوټ نه نیولې وې. موږ ټول پښتانه چې کوم دی بدنامۍ چې یاره هریچند بازار کې مطلب داسې بریانۍ والا دی چې هغه مړه چرګان کوزوي، خو حالان کې دا بریانۍ والا پنجابی دی، د پنجاب نه راغلی دی. دلته موږ اصل کمزوري زمونږ دای چې د بل ځای نه به یو لنډر کوچر راشي او زمونږ په بازارونو کې به چې کوم دی په موږ باندې بیا سره او خپې کوي او دې ځای نه به ځان ابادوي او ځان به کامیابوي. زه د هریچند خلکو ته چې کوم دی دا ریکویسټ کوم چې زمونږ که تاسو د عملې نه توقع لرئ، نو هر یو زمونږ مشر دی نو هغه چې کله هغه ته عهده میلاو شي هغه بیا صرف د تاویدلو په کرسۍ باندې تاویږي، هغه ستا تپوس نه کوي. نو زمونږ چې کوم دی که تاسو د خپل ځان تپوس کوئ، د خپل ځان تپوس به په خپله باندې کوئ. د هریچند ټول عوامو ته زما دا ریکویسټ دی چې راوځئ، زمونږ مسلماني ده، زمونږ مطلب پښتونولي ده او د دې سیس چې کوم دی مخنیوی وکئ. دا ستاسو شرم دی، ستاسو د بازار شرم دی، بل دا سیز حرام دی، په تاسو باندې حرام خوري. که تاسو د خپل ځان تپوس ونه کړو نو څوک به ستاسو تپوس کوي؟ د بل ځای نه به خلک راځي او تاسو ته به وایي چې یاره د دې سیز مخنیوی وکئ. نو هم جلد از جلد کوم دی دا ویډیو شیر کړئ او د هریچند عوامو ته دا خواست دی چې راوځئ او د دې بریانۍ والا تپوس وکئ. که تپوس یې نشئ کولی، دا دوکان چې کوم دی وله وسیزئ او د دې ځای نه جلا وطن کوئ، دا سیس چې کوم دی ختم کوئ، ورته وایئ چې ځه وروره خپل کار کوه او بیا دې دلته وینې نه.